الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد سورة نساء آيات نمبر 12 ولكم ستاسو دفار نصف نمي ما دهغة سدي تركت فريشي أزواجكم ستاسو كوروالاو إن لم يكن لهن ولد کچیر نو هاغوی لر اولاد فإن كان لهن ولد او کچیر وو هاغوی لر اولاد فلکم الربع نو بیا ستاسو د پاره سلرمد مما ده هغه څه ترکنا چاوی پریشي من بعد وصیه یوصین بها او دین ورست در وصیت یوصین بها چاوی وصیت کړي وي په سر او دین او ورست در پور د آیات د مخکې آیات سره ربط دا دی چې په مخکې آیات کې د هغه ذوی الفروض یادونه وسول چې هغوی میراث وړي په قرابت سره د نسب چې یا مثلا اولادو د پلار سره میراث وړي او یا پلار د اولاد سره وړي په دې صورت کې بیا دوهم قسم ذوی الفروض یادوي چې د هغوی یو د بل سره میراث وړل به د نسب په اعتبار نه دی بلکې د ازدواج په اعتبار دی نو دوه صورت په دې کې بیانې یو صورت دا بیانې چې کچيري د کوروالا څخه خاوند ته مال فاتسي میراث فاتسي او اولاد ونه لري نو بیا خاوند ته نصف ورکول کیږي باقی میراث یې بیا د دې میت پلار او ورونو ته ورکول کیږي دا رقم علی الترتیب دوه صورت دا دی چې دا خاوند سره سره د دې شذ څخه اولاد هم پاتې شوی بیا نو په دا صورت کې د خاوند له ربع ورکول کیږي د مال څلورم حصہ نو دا دوه صورت دلته بیانېږي ولکم استاسو د فار نصف ما ترک ازواجکم نیمه د هغه مال دی چې ستاسو کوروالا او پریښي ان لم یکن لهن ولد کچیر نو د هغوی د پاره ولدن اولاد یعنی د هغوی څخه اولاد فات نو نه مذکر نه مؤنث نه واحد نه کثیر وان کان لهن ولد کچیر وو لهن د هغوی ولدن اولاد فلکم الربع نو بیا تاسو لره څلرمه ده کداغه ازواجو د دوی څخه اولاد فاتو خاوند مرصفاتو نو بیا په دغه صورت کې خاوند ته څلرم ورکول کیږي مما د هغه مال څخه ترک نه چاوي پریشي عام خبره ده کې دغه اولاد د همدغه خاوند سي چې وسپات دي او کې دغه اولاد د کوم فخانی خاوند څخه نو په دغه صورت کې بیا دته څلرم ورکول کیږي باقی درې حصے مال په اولادونو او پلار اوړونو باندې تقسیم شي مما ترکنا من بعد وصیه یوصین بها او دین مما ده هغه څه ترکنا چې دوی پریشي من بعد وصیه یوصین بها او دین ورسته در وصیت یوصین بها چې دوی په هغه سره وصیت کړی وي او دین یا ورسته در دین یعنی که قرض وي او وصیت وي اول به هغه نافذي په دې کې دوه صورت راغله چې په دغه دوه صورتو کې خاوند په اول صورت کې چې اولاد نیوي نصف او که اولاد وو بیا ربع وړي لیکن هو دا هغه وخت چې کله د شذي وصیت کړي او یا پر دې باندې قرض باندې وي نو په هغه صورت کې به اول دواره قرض ادا کیږي بیا به په درېمه کې وصیت نافذيږي د تنفيذ وصیت او د اداء دین څخه ورسته بیا دغه میراث تقسیمي د تجهیز او تکفین څخه ورسته ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ولهن او د دوی د فار الربع څلرمه ده مما تركتم د هغه څه چې تاسو پرې شي ان لم يكن لكم ولد كثير تاسو لرا اولاد نو وان كان لكم ولد فلهن الثمن
کچیری و تاسو لرا اولاد بیا دوی لرا آتمه ده مما ترکتم ده هغه څه چې تاسو پریښي دي من بعد وصیة توصون بها او دین من بعد وصیة ورست در وصیت توصون بها او دین چې تاسو په هغه باندې وصیت کړی وي او دین یا قرض وي. دا به دوم صورت بیانې چې که خاوند وفات شي او شاته خپل کوروالا پریږدي نو په هغه صورت کې اولاد نو یعنی نه نر او نه ښځه نه یو نه ډیر نو په دې صورت کې بیا دا کوروالا ربع د مال سره وړي د خاوند. عام خبره ده کې کوروالا یوي کدوی کدری او کڅلوري او که اولاد فاتو نو بیا کوروالا اتم وړي کایواوی کدوی وی کدری. دا دوه صورت بیا په دې صورت کې دي چې خاوند وفات سی کوروالا د هغه څخه د میراث وړي. ولهن الربع او د دوی د فار څلرمه ده کایواوی کدوی وی کدری وی کڅلور وی بیا به دوی خپل تر ما بین علی السویه تقسیموي مما ترکتم دا هغه څه چې تاسو پریښي ان لم یکن لکم ولد ان لم یکن لکم ولد کچیر نو تاسو لرا اولاد یعنی نه مذکر نه مؤنث نه واحد او نه کثیر. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم او کچیر وو لکم تاسو لرا ولد اولاد کدا خاوند اولاد درلود دي کدا همدې کوروالا چلري کدا مخکنی کوروالا چ درلود دي نو که اولاد ورته وو کنروي کشده فلهن سمون نو بیا دی لره اتمه کایوي کډيري وي مما ترکتم ده هغه څه چې تاسو پریښي دي من بعد وصیه ورست دروشت توصون بها چې تاسو په هغه باندې وصیت کوي او دین او یا قرض وي د قرض او وصیت نو ورست د میراث عمل کیږي. پدې کې بیا دوه صورت راغله. البته په دې کې ځینې نور مسائل هم فقهاو ذکر کړي. یو مسله دا ده چې خاوند باندې د کوروالا مہر پاتو او خاوند د کوروالا مہر نور کړي خاوند وفات شو نو په هغه صورت کې به د خاوند مال اول دواره د کوروالا مہر دا جنې ادا کیږي. کچېری د ټول مال د کوروالا مہر سو نو بیا ورثه ټول محروم پاتې کیږي. دا د هغه قرض او هغه ته ورکول کیږي. او کچېری مال څه حسابات اسو نو یواري خو به قرض د دې کوم قرض دی چې دا مہر دی دا به مکمل ادا کیږي. بیا به ورسته د میراث مطابق په دا نور مال کې هم د کوروالا خپل حصہ لري. چې هغه که اولاد نوي څلرمه ده که اولاد وی بیا اتمه. دوم صورت دا دی یا دومه مسله کچېری کوم چا کوروالا ته طلاق ورکي رجعي طلاق او بیا په دغه وخت کې د رجعي طلاق دی وفات شو د کوروالا د څخه میراث وړای شي او یا د مرګ په وخت کې چې مرض الموت او آخري مریضي و په دغه وخت کې کوروالا ته مغلظ طلاق ورکي درې طلاق یا باین طلاق او بیا د وفات شو کوروالا په عیده کې و نو په دې صورت کې هم هغه د څخه میراث وړای شي. دې توای فار په شریعت کې دغه خاوند ته چې د مرض وفات په وخت کې کوروالا ته طلاق ورکي نو دې توای فار یعنی تشتیدونکي دا تشتی د کوروالا د حق څخه تشتی په دغه باندې شریعت وایي چې په دې صورت کې بیا د دې کوروالا عیده دا ابعد الاجلین شودل کیږي. مثال دا چې دی که یو سړی ښځې ته طلاق ورکي نو دغه طلاق خو کدی ژوندی وي دا ښځه یې د حیض په ارتباط تیری دا مسله تیر سوی و تاسو ته تفصیلي چې دا ښځه به درې حیض تیری دا هغه څه وروسته دا د دې خپل پخواني خاوند د عیدې څخه خلاصیږي بیا د بل چا سره نکاح کوای شي. لیکن په دغه وخت کې کده طلاق ورکي او دای په مرض وفات کیو نو بیا وفات شو نو چې کومه عیده ډیره وژدای هغه عیده ولا شزه تیری نو یو د حیض عیده ده چې 3 میاشتې ده او یو د مرض وفات عیده ده چې خاوند وفات شي هغه 4 میاشتې او لږ وي
وای دا ځکه هغه وجدا عیده موږ معتبره وو چې حتی الامکان دغه ښځه د میراث محروم نشي، ځکه د دې څخه کوشش کړی دی چې ځان وباسي. نو په دې صورت کې به بیا هغه ته د میراث ورکول کیږي. او کبیل فرض خاوند را ولاړ سو د دې څمخ کې چې دای مریض دی، د مرض څمخ کې شدت ته طلاق ورکي، او بیا دا ښځه د په عیده کې و او دای وفات شو د دې مرض څمخ کې، نو په دغه صورت کې چې دا ښځه په عیده کې ده دا د څخه میراث نشي وړای، ځکه دا په دې کې تیښته نه ده کړې او د مرض څمخ کې دا کوروالا د طلاق کړي. بل صورت دا دی کشیر یو څوک را ولاړ سو کوروالا خلو سره وکړ، یعنی د پیسو په عوض کې د خاوند څخه طلاق واخستی، نو په هغه صورت کې دا بیا د میراث مستحق نه ګرځي کاغه په دغه وخت کې وفات سو چې د دې عیده. داخله هم په شریعت کې یو اسلامي حکم دی او دا په ډیرو ځایو کې ډیر مفید وي. ځینې کسان هڅه په پریشانیو باندې اخته دلته یو وخت یو څوک راغلی و، یو ښځه و مور یې هم ورسره و د بل سړي سره بس پر طلاق باندې دعوا، هغه طلاق نه ورکاو، دې طلاق دې نه وشت. نو بار په مابین کې ډیر زیات دروغونه سره تړل شوی، تاسو بیا خوند خبرې هم په مابین کې راغلی و چې دې داسې خواش تلاس وروړي دی ودا دی ودا. اخر بیا یو بل مولوی صاحب هغه ورته ویل استاد څه غرض دی د دې طلاق واړي هغه وو نو خو څه پیسې ورکي هغه به طلاق کوي. دا اوس ضرورت دی د خبرو ته خامخا یو دربل تهمتونه سره لګوي او خامخا دا ترتیب جوړوي چې پریشانی جوړوي. نو کچیر مثلا کوم شذ کوم خاون سره په تکلیف دا یو شرعي طریقه ده، د خلاصون اسانه طریقه ده چې بس یو څه پیسې ورکي دا هغه خزان خلاص دا اسانه طریقه ده د خلع. پدې کې نوري خبري او مشکلات هم نه راشي. نو دا څه مسائل پدې کې فقهاو ذکر کړي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان كچيرو رجل يو رجل يورث چې میراث اورل کیږي کلالة کلالو او امرأة یا شذوا وله أخ أو أخت نو دلر یا ورورو او یا خورو فلکل واحد منهما السدس نو هر یو لره د دې دواړو څخه السدس شپږم ده. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا كثير وهاوي أكثر زیات من ذلك تردغ فهم شركاء ناوي شریکان دي في الثلث پدریم کې. د دې ځای څخه یو بل حکم بیانوي او دا د کلالی حکم. په شریعت کې کلاله هغه کس ته وایي چې داسې وخت کې وفات شي چې اصول او فروع کې څوک نه فات، یعنی نه پلار نه نیکه پاتې او نه زوی نه لور او نه المسی او المسی پاتې، بلکې دغه کس ته چې یا ورور یا خور یې پاتې دې ته کلاله وایي. په شریعت کې کلاله دغه کس ته وایي. کلاله په لغت کې د کلن څخه اختصوي. کل هغه کس ته وایي چې ضعیف او کمزوري وي. تکان دهنده هغه کس چې هغه ته تکان ورکول شوی. نو کلالتم کلاله ځکه وایي چې نه اصول وي نه فروع وي نو ضعیف وي. نو دغه کس کا وفات شو او ورور او خور پاتو، لیکن و د ورور او خور څمرات اخیافي ورور او خور، یعنی چې په مور شریک ورونه یا په مور شریک خوندي، نو په دغه صورت کې دا ورور او خور دواړو ته شپږم ورکول کیږي. ورور او خور په دغه صورت کې برابر. یو ځای په شریعت کې دا سدي کما شریک یعنی مور شریک وړونه او خوند راغله په هغه صورت کې علی سویه میراث کول کیږي. په نور صورتو کې لذکر مثل حظ الانثیین نارینه لره د دوه شذو په اندازه میراث ورکول کیږي. الله فرمایي وان کان رجل یورث کلاله وان کان کچیرو رجل سړی یورث چې میراث دې وړل کېدی کلالتن کلالو او امرات یا شذوا وله اخ او اخت نو دلره ورور او یا خور یعنی اخیافی ورور او خور هغه توایش په مور شریک او یو بیا علاتی دی علاتی ورور او خور به هغه ورور او خور توای چې په پلار سره شریک
او یو اعیانی دی. اعیانی به هغه ورور او خور ته وایي چې په پلار او مور دواړو سره شریک. او اختن فلکل واحد منهما السدس، نو هر یو لره د دې دواړو څخه سدس شپږم ورکول کیږي د میراث، او دواړه پکې برابر دي، یعنی هر یو ته په جلا جلا شپږم ورکول کیږي. وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء، وان كانوا كثير وهغوی اکثر زیات من ذلك تر دغه، یعنی تر یو زیات و یا دو و یا تر دو هم زیات و فهم شرکاء فی الثلث، نو بیا دوی شریکان دي په ثلث کې. مطلب دا چې مال به بیا پر درو حصو تقسیمیږي او یو ثلث د دوی دی، دوی په دې کې شریکان مذکر او مؤنث پکې مساوي دي. من بعد وصیت یوصى بها او دین، من بعد وصیت ورست در وصیت دغه میراث ناپذیږي، یوصى بها چې په وصیت سره وصیت کړل شوی وي، او دینن او یا فور وي، ورست در فور او ورست در وصیت دغه میراث ناپذیر. غیر مضار په داسې وخت کې چې دا مورث چې دا میراث پرېږدي دا به ضرر رسونکی نه، غیر مضار په داسې حال کې چې ضرر رسونکی بني، یعنی دا مورث چې میراث پرېږدي دا میت دا به ضرر رسونکی نه، یعنی نه به ظاهرا ضرر رسونکی نه به ارادتن ضرر رسونکی. ظاهرا ضرر رسول دا معنی چې در درېمې زیات وصیت وکړي. در درېمې زیات وصیت جائز نه دی که هغه د کړي او هغه معتبر نه دی، او په درېمه کې وصیت کاوه نو په دې نیت به بیانې کړي چې دا ورثو حصہ ورکمه کی. که په دا نیت کړي ونو دا ارادتن ضرر رسول دی، ولو که په شریعت کې د وصیت په درېمه کې نافذیږي، لیکن دا هغه باوجود په دغه اراده چې د ورثو حق ورکم کی دا ګناهګار، نو نه به ارادتن ضرر رسی او نه به ظاهرا ضرر رسی، بلکې وصیت کوونکی به د وصیت په کولو کې یوازې خپل الهي نیت لري چې هبه او خیرات به پکې نظر، او بل دا چې ټول مال وصیت بنکي، او کچيري وصیت کاوه په وصیت کې به د وارث د حق تلفول مقصود نه. او دا دریم صورت یې دادی چې د پر خلکو قرضونه باندې دي او دای په دې چې ورثای یونسی، نو دای قرار نه کوي چې ما پر پلاني باندې قرضونه باندې، او یادا چې د مثال په توګه قرضونه د چا نه دی ور باندې، دای قصدن د دې د پاره وایي چې د پلاني پر ما قرضونه باندې چې ورثو حق پر پوت کی، نو دا ټول صورتونه روان نه دي، دا ټول حرام صورتونه دي، دا ضرر دي. دلته الله عزوجل په دې مبارکو آیاتونو کې د وصیت کلمه او د فور کلمه درې ځله ذکر، او په اخر کې او فرمایل غیر مضار چې په دې کې به ضرر رسونکی هم. روح المعانی لیکلي دي چې په شریعت کې اصل معتبر خو د وصیت سمخ کې هغه قرض دی، که پر یو مړي باندې قرضونه باندې و نو د مال څخه اول قرضونه ادا کیږي، په دوام صورت کې چې قرضونه ادا شو نو بیا به د وصیت په درېمه کې نافذیږي. لیکن الله تعالی دلته در پور وصیت را مخ کې کړي وای عملا خدا شدی چې باید سړی قرض مخ کې کی. چنانچہ علی رضی الله عنه وای تاسو د قران کریم آیات وایاست چې اول د واره د وصیت خبره راغله، خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل داو چې د میت د اول قرضونه اداینه خبره ورسته د وصیت خبره، لیکن په الفاظو کې چې مخکې سوي دي روح المعانی وجه ذلک چې په وصیت کې ورثه کمزوري کوي، ځکه یو خو وصیت وداسې چاته کیږي چې هغه وارث نه وي، وارث ته وصیت روانه دي، وارث خپل حصہ لري هغه ته وصیت نه کیږي. په یو صورت کې وارث ته وصیت روا دی چې نور ورثه د دې مړي سره د دې مورث سره چې دا میراث پریږدي دغه سره راضي سي په دې باندې چې سیدی ته پلان ته وصیت کوي، کني نه شي کیږي ځکه داغه حصہ است. نو وصیت عموما غیر تکیر او بل دا مبتی پیسې په لاس ورتل دي، نو ورثه په دې کې یو څه کمزوري، ځکه نو الله تعالی دا را مخکې کړي دا خبره بار بار چې تاسو دې شي ته متوجه سي، تکاغه ته چې دا ورکول کیږي دا غمال و تاسو ته در پاته دي، نو تاسو هم د اسمت درکول کیږي، په دې کې کوم شی نشته. وصیه من الله،
وصیه من الله دا وصیت دی یعنی دا حکم دی من الله د الله تعالی د طرفه دا ټول مسائل چې موږ تاسو ته بیان کړه دا ټول د الله تعالی د طرفه څخه حکمونه دي او تاسو ته بیان والله علیم حلیم والله عز وجل علیم حلیم پورا علم لرونکی او پورا د حلم خاوند یعنی تاسو ته موږ دا وایو چې پر تاسو باندې موږ علم لرو که تاسو دغه احکام منئ او که نه منئ او دا چې نه منونکو ته فورا سزا نه ورکو د دې معنا دا نه ده چې هغوی له سزا خلاص بلکې د دې وجه دا ده چې الله تعالی حلیم ذات دی فورا څوک رانیسي دلته څلور مسائل علماو ذکر کړي هغه دا دي چې په څلورو سورتو کې میراث یو د بل څخه وړل کیږي یو چې یو څوک په خپل هغه کسانو کې چې دای میراث لري وړي یو څوک قاتل میراث نشي وړي دا هغه چا څنګه چې د هغه څخه میراث وړي مثلا زوی را ولار پلار قتل کی یا یو څوک را ولار سورور قتل کی العیاذ بالله په دې صورت کې نشي وړي یاو دوم صورت دا دی چې یو سړی مرتد وي کافر شي العیاذ بالله کپیدایشي یعنی دا اول سره څخه کافر وي نو په هغه صورت کې دا کافر د مسلمان میراث نشي وړي او مسلمان د کافر څخه نشي پیغمبر علی السلام فرمایي چې یو د بل څخه میراث نه وړي او بل دا دی چې کچيري یو سړی مسلمان وي بیا ورسته کافر شي نو په هغه مال چې د اسلام په حالت کې ګټلې وي هغه د ورثو تر مابین تقسیمېږي کوم چې بیا د ارتداد او د کفر په حالت کې ګټلې هغه په اسلامي بیت المال کې جمع کیږي دریم صورت دا دی که مثلا هغه نږدې قریبان پیدا شو نو لري قریبان حق نشي مثلا حزوی وي او لونی وي نو په هغه صورت کې دا کا زمون حصہ نه لري ځکه قریبان چې وي هغه لري نشي او یو دا دی چې مفقود څوک ورک وي دا ورک انسان دا دغه مړي څخه میراث نشي دا ځکه چې مفقود چې دی وای په خپل حق کې ژوندۍ بلل کیږي او د بل په حق کې مړ بلل کیږي میت فی حقه میت فی حق غیره وحی فی حقه د بل په حق کې مړ دی مطلب دا چې د بل چا څخه میراث نشي وړي ولی خو مړ دی مړي خو میراث نه وړي او په خپل حق کې به ژوندۍ دی دا مطلب چې څوک د څه میراث نشي وړي بلکې کچيري یو څوک وفات شو نو داغه خلک برا ولاړیږي د دې ګردو کسانو څخه چې د دې مړي څخه میراث وړي داغه د حصو څخه لږ راجلا کی یو طرف ته به یږدي دا به داغه مفقود حصې کچيري د هغه د ژوند مسله معلومه سول نو خدا به ورکی او کنه وی برته به پراوی باندې تقسیم کی د دې مکمل تفصيلات د فقه په کتابو کې دي والله علیم حلیم تلک حدود الله دلاله تعالی حدود دي یعنی دا احکام د میراث چې موږ تاسو ته بیان او یا مخکنی د یتیمانو احکام درته بیان کړ دا خدای تعالی حدود دي او دا د الله تعالی قوانین دي ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري وکم څوک چې د الله تعالی او د الله د رسول اطاعت وکي یعنی دغه حدود پابندي وکړي يدخله نو فورا بداخل کې هغه الله عزوجل جنتون ته تجري من تحتها چې بهیر من تحتها دراغه لاندې الانهار ولیم خالدین فیها دوامدار به په دې جنتونو کې وي وذالک الفوز العظیم وذالک دغه جنتونو ته داخلي دل الفوز العظیم لوی کامیابی ده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده او څوک چې د الله تعالی نه فرمانی وکي او رسوله د الله د رسول نه فرمانی وکي ويتعد حدوده ول الله تعالی د حدود نه تجاوز وکي یعنی ضروري و نه غني عقیده ورته ونه لري نو دا خو بیا کفر دی يدخله النار داخل بکی هغه الله تعالی اور لره خالدن فیها دوامدار به پدی اور کې وی وله عذاب مهین او دلر دردناک عذاب سپکون کی عذاب دا کس لره سپکون کی عذاب د قران کریم ترتیب هم دادی چې دا هر حکم په اول یا اخر کې د آخرت د بیری او عظمت بیانې ځکه چې د مسائل لپاره یوازنی شی چې انسان عمل پکوایس
هغه د خپل رب پر ذات صحیح عقیده. هغه الک وای کده مور په نس کې وی او پلار او پات سي، نو دغه الک د پاره بیا په دغه وخت کې وای مستحب ده چې میراث دي د الک در پیدایش در وخت پورې وزندیر نه دي تقسیمي شي. قبیل فرض خلکو تلوار کاوه نو بیا دې تقسیم شي په داسې طریقه چې د یو هلک او د یو انجلی اندازه میراث دي دغه نور حیثیت څخه جلا شي. که هغه هلک پیدا سو یا بنجلی وي یا به هلک وي نو په هغه صورت کې به هغه حصہ هغه تور کړ شي، کبالا بود هغه به برته تقسیم شي. نو اوس دلته دا د یو وارثو ذویل فروض یاد سو. ذویل فروض هغه کسان دي چې په قران کریم کې حصے ذکر شوی. په قران کریم کې 12 حصے ذکر شوی. دا اوس موږ استاد په درس کې تیر شو. دوامه طبقه د عصبات ده. عصبات هغه خلک دي چې دلته حصے تیر شوی نه دي، البته میت تقریبان دي، مثلا اکاګانی دي، ورونه دي، راکا زامن دي، دا کسان. او درېمه حساب هغه به د ذویل ارحام ده، خاله ده، مثلا عمد ده، ماما دي، د ماما زامن دي، دا ګر به په ذویل ارحام کې راځي. صدق الله العظیم.